اوکې نو لیست باره کې مونږ خبره اتره کوله، خو لږ شانتې لیست ریوایز کوو چې لیست کې مونږ څه کړو. لیست کې بس بلکې مونږ داسې چل کړو چې داسې کې لیست ډاټ پی واي اینڈ لیست میتھډز. اوکې لیست مونږ بیسیکلی میتھډز کړو او لږ شانتې به ریوایز هم کوو چې مونږ اکچوال کې څه کړو. بیسیکلی دا خبره کړو دلته کې انټروډکشن په ډېر ښکلي انداز باندې لیکل دی. دی وایي Python provides powerful sequence types, lists and tuples. These data structures help store manage collections of data efficiently. یعنی دا داسې ډیټا ټایپس دي، داسې کمپلیکس ډیټا ټایپس دی چې په دې کې مونږ مختلف ډیټا مونږ سٹور کوو په دې کې، او په یو ویریبل کې مونږ ملټیپل ډیټا سٹور کوو. مې زموږ سره لیست خبره کړله چې لیست زموږ سره څه شی دی. لیست زموږ سره آرډر دی، یعنی دی چې کوم دی نو آرډر باندې کار کوي، په سیکوینس باندې چې لیکي، چې کوم تا مخکې لیکلی نو هغه مخکې راځي، کوم وروسته لیکلی وروسته راځي. دویم آپشن ورکړی چې دویم زموږ سره د دې میوټیبل، یعنی مطلب دا دی چې د دې چې کوم ویلیوز دي هغه چینج کېدی شي. دیٹ کین بی موډیفاید افټر دی کریټډ. دریم خبره کړې چې دا انډیکس فارم دی، یعنی مطلب د دې ایچ آیټم ان ا لیست هیز ا سپیسیفیک انډیکس. هر یو آیټم شاته انډیکس موجود دی. بیا د دې نه پس ډاینامیک سایز، یعنی مطلب دا دی چې لیست مونږ کله جوړ کړو نو هغه مونږ د هغې مونږ سیوا کولی هم شو ګرو، یعنی مطلب د هغې چې کوم ویلیوز دي مونږ سیوا کولی شو، یا د هغې مونږ ویلیوز کمولی شو نو شرینک کولی هم شو. ډاینامیکلی ایز ایلیمنٹ آر نیډډ آر ریمووډ. یو آیټم مونږ ریموو کوو ایډ کوو نو دا ډاینامیک سایز دی، نو د دې سایز ډاینامیک چینج کېږي. can contains elements of different data types. دی چې دا یو heterogeneous دی چې په دې کې مونږ different data types مونږ په دې کې سټور کولی شو such as integers, strings, floats and other lists. دی وایي چې مونږ په یو لیست کې دننه پر لیست هم سټور کولی شو. support duplicates values. List can contain duplicate values. مطلب په دې کې سیم ویلیوز بار بار راتلی شي پکې. دا زموږ سره سمپل هغه لیست و، دلته کې یو فروټس لیست جوړ کړی دی. فروټس کړی ته غور وکړو، دلته کې زموږ سره دا یو آیټم موجود دی، د هر انډیکس دې شاته انډیکس موجود دی. ایپل 0 انډیکس دی، بنانا 1 انډیکس دی، دا 2 انډیکس دی. دا قشان دا په نمبرز کې دی، دا قشان دا کې دا اوس هیټروجینس دا شی دی چې په دې کې موږ سره سټرینګ هم دی، په دې کې زموږ سره نمبر هم دی، په دې کې موږ سره ډیسیمل دی، او په دې کې فلوټ دی. ډیسیمل دلته موږ فلوټ बिल्कुल وایي، دا زموږ سره بولین دی. सही د بیا وایي چې لیست ایکسیسینګ لیست ایلیمنټس. مونږ یو ایلیمنٹ د لیست چې کوم ایلیمنټس څنګه ایکسس کوو نو انډیکس په ذریعه باندې. که 0 انډیکس وای نو ایپل به راکړي، او که -3 وای نو هغه به هم ایپل راکړي. ولې؟ ځکه چې د رایټ چپ نه شروع وکړي نو -1 -2 हाँ -3. सही سیم ټو سیم مونږ یو ویلیو موډیفای هم کولی شو یوزینګ انډیکس. یعنی -3 انډیکس سره -3 انډیکس په ایپل لازم دی. ایپل په ځای مونږ واټر میلون ورکړو. بیا مونږ सही سلایسینګ خبره کوو چې سلایسینګ مونږ څنګه کوو، چې مونږ وایو د یو لیست نه بل لیست جوړول دي مونږ له، نو هغې ته به سلایسینګ طریقې استعمالي کې. سلایسینګ یعنې مطلب فروټس دی او دلته کې 0 کولن 2 हाँ لیکل. دا 0 زموږ سره دی سټارټینګ انډیکس، او دا 2 زموږ سره دی اینډینګ انډیکس. خو دا 2 په دې کې به شامل सही نه وي. دا خبره لازم ده چې په دې کې دلته کې دا خبره کوي چې हाँ د آوټپوټ سره چې واټر میلون اینډ بنانا 0 اینډ 1، خو 2 په کې نه सही راځي. बिल्कुल हाँ دې نه مونږ پکې ویل چې په دې کې مونږ بل څه وکولی شو، په دې کې مونږ سټیپ هم ورکولی شو. کامن لیست میتھډز हाँ یو دې کې میتھډ کم دی چې کله مونږ په لاست کې آیټم ایډ کوو د هغې لپاره اپینډ استعمالیږي. چې کله مونږ یو बिल्कुल لیست سره بل لیست مونږ یو ځای کول غواړو، ایکسټینډ हाँ کوو ग्रो نو का भी ایکسټینډ به استعمالوو. یعنی مطلب دا सही دی چې دا پوره لیست په دې کې نه راځي، خو دلته کې به د لیست آیټمز یو لیست آیټم راځي، او یو دغه سیم ټو سیم لیست وي. آیټم به څنګه ریموو کوو؟ सही د هغې لپاره ریموو میتھډ دی او پاپ میتھډ دی. ریموو میتھډ چې دی ओके نو هغه د آیټم په نوم په ذریعه باندې مونږه هغه ریموو کوو. میتھډ सही remove हाँ method is used to delete the first occurrence of the specified values from the list. If the value is not found in the list, a value error exception is raised. دی وایي که پرس که ریموو کې مونږ داسې ایلیمنټ ورکړی دی چې هغه ایلیمنټ په لیست کې نشته دی، یا سپیلنګ مسټیک دی، نو هغه مونږ نه یو ایکسپشن ریز کوي، ایرر به راکوي. هغه ایرر نومي ویلیو ایرر. हाँ सही د نه بعد مونږ وایو چې دا چې کی اسپیکټس دی چې د ویلیو بیس باندې مونږ ریموو کوو. ریټرنز نن دی مونږ په ریټرن کې هېڅ هم نه راکوي، یعنې مطلب مونږ له واپس څه نه راکوي. دویم دی مونږ له सही ویلیو ایرر به جنریټ کوي که پرس که دا ویلیو فاوند نشي. لکه څنګه طریقه ورکړله सही ډاټ ریموو بنانا. زموږ سره یو آیټم دی په لیست کې، نو زموږ سره به بنانا ریموو شي. بل دی پاپ میتھډ. پاپ میتھډ دا کار کوي چې که پرس که مونږ پکې انډیکس ورکړو نو دی लास्ट به لاست आइटम चे لرې کوي. خو که پرس که مونږ پکې बिल्कुल हाँ انډیکس ورکړو نو دی به مونږ سپیسیفیک انډیکس ور ریموو کوي. स्पेसिफिक इंडेक्स पे के خو که پرس که انډیکس فاوند نشي نو دی وایي که نه هغې کې موږ ته به ایرر راځي، انډیکس ایرر.
सही। چې کله انډیکس ایرر مطلب دا چې انډیکس از ناٹ فاوند. ओके। مونږ سارټینګ څنګه کو اسcending order باندې به څنګه سارټ کو ډایرکټ ډاٹ سارټ نمبرز ډاٹ سارټ دی په اسcending order باندې سارټ کی یا خو په الفابیټیکلی کپرس کې स्ट्रिंग پکې وي او یا وا सही। نمبرز. په ډیسcending order کې څه چل کو دا غیر لپاره سیب دا چلې چې ریورس از اکول ټو ټرو لیکو. ट्रू। ریورس از اکول ټو ټرو دې دې ودا چې د ډیسcending order تر راشي. د دې نه بل موږ یو بل میتھډ کړو هغه و ډاټ ریورس هغه دا چل کولو چې دا 1/1 به راولي 4 ته دا 9 به راولي 2 फोर। پسې او دا 2 به د 9 پسې او دا बिल्कुल 4 به 1 پسې راولي نو هغه ریورس جدا قصه وه او ریورس از اکول ټو ټرو دا ډیسcending order ته کنورټ کیږي. सही। سارټینګ بای string کی length دا که پرس کومه د length په ذریعہ باندې سارټ کول غواړو हाँ موږ وایو چې words dot sort کا key is equal to length دا length چې دی کنه دا مطلب دا دی د یو item length لنه پر ټایم کې چې دی نو د ټایم د سونه length دی 0 1 2 3 4 د دې کی وی دی 0 1 2 3 4 نو دلته 4 دی او دا 5 دی نو چې دا 4 د 5 دی نو دا 4 به مخکې راځي او 5 به وروسته راشي. بیا بنانا څونه دی بنانا 1 2 3 4 5 6 نو بنانا به په لاس کې راشي او دا کیوي به مخکې شي اپل به وروسته شي نو موږ به آوټپوټ سره کې د لینث په ذریعہ باندې د څونه چې د دې کریکټرز دي نمبر اف کریکټرز کپرس کا 1 کریکټر یې نو به 1 راولي کپرس کا بیا ک 2 نو 2 به راولي هغه به 3 راولي هغه به 4 راولي داسې به راولي نو موږ یې د کی په ذریعہ باندې هم کولای شو. اوکې دا سارټینګ بای لاست کریکټر کی لیمډا بیسیکل دا یو لیمډا فنکشن دی لیمډا فنکشن موږ تر اوسه موږ لا فلحال نه دی کړی نو دې ټایم کې موږ لیمډا فلحال نه ډسکس کوو. خو خیر دې ځکه د چې سوای نو دا موږ هم به پیرو نظر نظر وکړو چې دا موږ د سوای دی وی کپرس کا کی جن لیمډا ورډ ها دی وی کپرس کا د لاست سوای چې سارټینګ بای لاست کریکټر ها د لاست کریکټر په ذریعہ باندې کې پرس کومه یو شی دغه کو سارټ کو بیسیکلی د لاست کریکټر چې لاست کریکټر کا پرس کسره نو موږ چې ای به اول لازم او دا به اول لازم نو کی بي کې چې کوم دی نو آی دی نو آی پرست راځي نو دا بنانا راشي یا به ایپل نو سوري د ایپل چې نو لاست کریکټر ای دی او د بنانا لاست کریکټر ای دی نو د لاست کریکټر په ذریعہ باندې خیر د لیمډا فنکشن باندې موږ صحیح کار وکړو چې لیمډا فنکشن موږ څنګه یوز کوو چې لیمډا فنکشن څه شی دی فلحال موږ لیمډا فنکشن نه دی کړی. ریورس سارټینګ دا مونږ خبرو کړه چې ریورس کول غواړي بیا مونږ دا خبرو کړه چې مونږ فار لوپ چلولی شو مونږ ایټریشن پرې چلولی شو. ښه دا خبره لازم ده چې مونږ په دې باندې غور وکړو چې زموږ سره کم هم دا ډیټا ټایپس موجود دي زموږ سره دا نان پریمیټیو لیست دی په دې کې ټپل دی په دې کې سیټ دی په دې کې ډکشنری ده نو دا ټوټل ایټریټیو ډیټا ټایپ دی ایټریټیو دې ته وایي ایټریشن پرې چلیږي ایټریشن مطلب دا دی چې دا بار بار په دې باندې یو کار کیږي یعنی مطلب لوپ په چلیږي څنګه چې زموږ سره مثال موږ ورکو چې زموږ سره هغه کار چې هغه بار بار کیږي لکه موږ وایو پنکه بار بار چورلی 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 تر هغه پورې چې کوم پر موږ ودرولې نه وي نو دا پنکه چې چورلی نو دا څنګه سره دا یو لوپ دی او د دې دا یو چورلی دلته موږ وایو ایټریشن. کسټم ایټریټر وغیره موږ جوړول شو صحیح ده په دې کې ډېر ځای په ډیټیل باندې ورکړي دي نو د دې لینک خو به خیر زه به شیر هم کوم بلکې ما سره شیر کړی خو دی آی تھنک list comprehension is a فرشته powerful بالکل صحیح ده ښه دلته پکې یو بله خبره کړې ده دی وایي چې list comprehension is a powerful feature in Python that allows you to create new list in a concise and readable way. It's a compact way to create list from existing list or other iterables by applying a transform or filter. خدای اکچوال کې دا خبره کوي چې مونږ کوم مخکې دا یو فار لوپ چلول دا فار لوپ مونږ چلولو نو دا فار لوپ مونږ په یو لاین کې به څنګه لیکو په شارټر وی کې به څنګه لیکو په اسان طریقه باندې به څنګه لیکو د هغې لپاره طریقې استعمالیږي هغې ته وایي کمپریهنشن نو لیست کمپریهنشن استعمال کړی دی دلته کې لوپ چلولی دی اکچوال کې نو خیر دا لیست د کمپریهنشن باندې چې کله موږ فار لوپ سره په ډیټیل باندې ولاړ شو نو کمپریهنشن باندې موږ په ډیټیل سره خبره اتره کوو. ها دا زموږ سره د لیست دا قسم یې وشولې په دې ټایم کې زموږ سره دوه قسم شیزونه پاتې دي یو لیمډا فنکشن دی او بل څه دی لیست کمپریهنشن دی چې لیمډا فنکشن موږ څنګه استعمالو او لیست کمپریهنشن موږ څنګه استعمالو د دې نه مخکې موږ اول خپل ټاپک کور کوو. List comprehension is commonly used for transforming data, filtering data, creating new data. Okay, the W3 school link became the لګېدل دی اوکې دا صحیح ده بیا زموږ سره راځي ښه موږ تر اوسه پورې خو لیست وکړو لیست زموږ سره
یو آیټریبل ډیټا ټایپ دی او لیست زموږ سره میوټیبل ډیټا ټایپ و زموږ سره ټپل دی ټپل وس په څنګه ښکاري او ټپل څه شی دی ټپل یو زموږ سره داسې ډیټا ټایپ دی چې هغې کې به چې کم آیټمز وي نو هغه به آرډرډ وي په آرډر باندې به وي دویم هغه به امیوټیبل وي چې هغه به چینج کیږي نه دا زموږ سره دی ټپلز دی و چې د ټپل چې کم الیمنټس یې هغه نه موډیفای کیږي او په هغې کې مونږ څه ایډیشن څه ریموو الیمنټ نشو کولی نو بیا مونږ ټپل به استعمالو چې since tuples cannot be changed they are safer to use when you want to ensure that the data remains constant مطلب پرې کې مونږ هغه ټایم کې مونږ ټپل استعمالو چې په کم ټایم کې مونږ وایو چې دا ډیټا به خامخا دغه سیم ټو سیم چې دا به څوک نشي چینج کولی نو هغې لپاره امیوټیبل هغې لپاره سوري ټپل استعمال کړو Tuples can be used as keys in dictionaries because they are immutable. دی وایي چې دا زموږ سره په ډکشنري کې مونږ ایز ا کی یوز کوو خو ډکشنري په فلحال مونږ نه پېژنو نو دا ټایم کې به دا شی سکیپ کوو پرفارمنس جنرally faster than list because of their immutability د دې پرفارمنس ډېر ښه دی وایي د لیست په ذریعه باندې when to use versus list okay tuples versus use tuples when you want to store data should not change چې کله مونږ لیست ډیټا به کاشي هغه مونږ نه چینج کوو غواړو نو هغه ټایم کې به ټپل چې کوم ټایم کې مونږ چینج کول غواړو په هغه ټایم کې لیست ها د ټپل دا مثال یې ورکړی چې ټپل مونږ څنګه جوړو ایکچولی کې ښه راځو ټپل ته بل کوډ ته به راشو دلته کې ټپل ټپل ډاټ پی وای دلته کې څنګه یې مثال یې ورکړلی اها د یو ویریبل جو اخلم هغې ته لیکم مای ټپل ورته لیکم بالکل صحیح ده د دې ټایپ به صحیح ټپل ټایپ به وي از ایکول ټو او د دې نه بعد د دې پہچان ودای چې دی به مونږ په دې بریکټس کې به یې لیکو په دې صحیح بریکټس کې به یې لیکو څنګه چې مونږ په لیست کې لیکو نو لیست به مونږ داسې لیکلو داسې به مونږ لیکلو په دې سکویر بریکټ کې سکویر بیا برا به مونږ په راوند بریکټ کې لیکو لکه 10 20 30 and 40 50 په جو پرنٹ کا مای ټپل دې بس راکړئ د موږ د راکای 10 20 30 40 and 50 موږ نه بالکل ایگزیکٹ هغه سیم ټو سیم شی راکو کوم چې موږ صحیح غړو ښه خو موږ پایتون خو دلته کې د چل کو چې موږ یو د دې بٹن په ذریعہ باندې موږ یوز کولای شو کنه چې موږ د چلولای شو ها یو کار دویم د صحیح موږ زموږ سره چونکی په کمپیوټر کې زموږ سره په ماشين کې زموږ سره په لیپټاپ کې زموږ سره په پی سي کې د هم پایتون یوز استعمال انسټال لري چې موږ چې کوم هغه لپاره پایتون هایفن ورژن ورکول موږ سره ورژن راوال صحیح اټ مینس چې دا انسټال چې کله دا ها انسټال لې نو مونږه په کم ډایرکټري کې په دې ټایم کې په دې فولډر کې زده نه یم دا پایتون ورک نه فولډر دی صحیح ده په دې ټایم کې فولډر دی صحیح چې کله بالکل ټرمینل ته په ټرمینل کې ته مونږ وای ډایرکټري ډایرکټري ها وته وای نو اوس مونږ وای چې کله زه د ټپل ډاټ پی یوز د ټرمینل په حساب په ټرمینل کې چې چلو مونږ څنګه وای چلو مزه بول سمپل ولیکم پایتون ولیکم د دینه بار دا په پاین نوم ولیکم ټپل ډاټ پی وای نو دا مونږ له ایگزیکټ هغه رزلټ پر راکې صحیح یو خو دې مونږ چلولای شو به مونږ ډایرکټ ویس کو چې ها دغه څه چونکې جی یو آی بیسډ جو ډایرکټ مونږ چلولای شو خو زه ما ته بهتر دا ښکاري چې مونږ داسې چلو پایتن سپیس صحیح ا فایل نیم دا طب غوره طریقه ده او صحیح دا مونږ ډیولپر له دا پکار ده اوکے ها دا داسې چل دی چې زموږ سره ټپل چې دی که نه ټپل دا خو مونږ وایو چې دی زموږ سره چې دی نو دی زموږ سره چینج کېږي نو اوس دی نه چینج کېږي دا مونږ څنګه وګورو زه به داسې چل کوم چې د دې چې کوم آیټمز دي نو هغه آیټم هم په دې کې د انډیکسز په ذریعه باندې سٹور وي آیټم سي صحیح د انډیکسز په ذریعه سٹور وي لکه 0 1 2 3 4 که بس که 0 راواله ما او دلته کې زه پایتون سپیس ټپل ډاټ پی او نو دی به سیم ټو سیم هغه ویلیو مال کې 10 اوکے ٹھیک ده بالکل دغه شانتي صحیح 1 2 and 3 دا خو بالکل د لیست په شانتي کار دی صحیح ده اه د لیست په شانتي زموږ سره هغه شانتي په انډیکسز کې سٹور صحیح دی اوس مونږ په لیست کې څه کول په لیست کې اه مونږ دا چل کولو چې مونږ په ویډیوز به مونږ چینج کولای شو څنګه به چینج کولای شو مونږ به دا چل بالکل کولو اه نه چې مونږ به مای ټپل ولیکلو سکویر بریکټ ولیکلو اه او د دې به زیرو ام، انډیکس ولیکلو زیرو انډیکس مونږ په زیرو انډیکس کې سٹور کړ څه شو اه 100 او بیا بیلی پرنٹ کړ ورته مای ټپل صحیح صحیح اوس پته نه لګي چې دا چینج کیږي نه چینج کیږي ځکه چې هلته کې مونږ وایو چې نه چینج کیږي نو دی نه چینج کیږي زه دا خبره کوي
چې دلته کې دی وایي tuple object does not support item assignment. सही है। نه چینج کیږي. جو خدا خبر شه دې زموږ बिल्कुल سره نه हाँ। چینج کیږي. ټیک شولو. ها دلته کې دویم دا حساب کتاب دی چې دلته کې سیم ټو سیم د لیست په شان دی مونږ په دې کې هیټروجینیس دی په دې کې ډیفرنٹ ډیټا ټایپس مونږ په دې کې سټور ډیفرنٹ ټایپ اف ډیټا په دې کې مونږ سټور کولای شو. हाँ। اوکې دا دا سیم ټو سیم مثال دی صحیح ده. یونیک میموري ایډرس یونیک میموري ایډرس ښه داسې خبره کوي چې کپرس که مونږ د دې آی ډي پرنټ کو آی ډي آف مای ټپل دی به څه رزلټ راکړي په دې ټایم کې به دا دواړه شیزونه به څه کړم دی به دې ختم کړو ځکه دی خو اوس کار نه کوي دی کار نه کوي बिल्कुल हाँ। دی به مونږ له هغه شانتې مونږ له د دې خپله آی ډي براله راکړي. اوس داسې قصه सही ده है। چې څنګه چې مونږ په لیست کې خبره کړو که څه خیال یې مونږ داسې چل کړو که نه زه په دې کې داسې چل کوم دې ته زه وایم دې ته وایم A دې ته وایم B او دا هم ټایپ ټپل دی او په دې کې سیم ټو سیم دغه ویډیوز پکې سټور کوم 10 हाँ। 20 30 and 40 and 50. Okay, ID of A and ID of B. اوس موږ دا बी। ګورو چې زموږ سره د دې ویډیوګانې خو سیم دي د دې نه مخکې زه हाँ। چل کومه که نه چې زه د دې نه دا ختمومه اول د لیست هغه ګورو چې لیست کې مونږ څنګه کړو دا مخکې مونږ په لیست کې دا مخکې څنګه کړو ګورو ته ها په لیست کې مونږ دا شی बिल्कुल کړو हाँ। چې د دې ټایپ بالکل لیست به وي لیست. اوس ګوره حالانکه په دې کې دوه کې ویلو کې کمپلیټلی سیم ټو سیم دي کنه چې ویلو سیم ټو سیم دي आ गया। دا که زمونږ چیک کو نو دی خو مونږ له هغه شانتي هغه دغه راکوي هغه څه ورته وایي मेमोरी एजुकेशन। میموري لوکیشن راکوي ټیک ده. اوس دلته کې ډیفرنس څه دی دلته کې ډیفرنس دا دی چې په دې ځای کې که پرس که مونږ یو ټپل د بل ټپل سره برابر دی په دې خو به ویلو چې کوي خو د دې به چې کوم دی نو آی ډي به د هر یو آی ډي به همیشه دپاره سوي یونیک اوس په لیست کې دا چل دی چې په لیست کې که پرس که مونږ په دې کې څه چینجنګ کوو چینجنګ کولی شو. دویم د دې چې کوم دا آی ډي لوکیشن دی دا آی ډي لوکیشن دی بل چاله ورکولی شي نو په دې وجه مونږ دا چې دا څه دی دا हाँ। میوټیبل دی خو په ټپل کې دا قصه نشته دی सही है। په ټپل کې دا قصه हाँ। نشته دی. ټپل کې به هم دغه سیم ټو سیم یونیک ویډیوز به راکوي خو دی به خپل آی ډي لوکیشن به څه کوي چاته به شیر کوي نه اوس لکه ګور د सही ټایم کې څه دی د ټایم کې زموږ سره ویډیوز کمپلیټلی سیم دي ویډیوز کمپلیټلی سیم دي نو ته وګوره د دې آی ډي हाँ। لوکیشن او د دې آی ډي لوکیشن په لیست او په ټپل کې دا ډیفرنس راغلو چې په لیست کې کله موږ سره سیم ویډیوګانې وي خو چې الګ الګ لیست دی او ویریبل الګ الګ دي نو هلته کې زموږ हाँ। الګ الګ آی ډیز लोकेशन راځي बाई जुदाई। دلته کې زموږ سره सही है। آی ډي زموږ سره کمپلیټلی سیم ټو سیم راغلل په دې ټایم کې बिल्कुل हाँ। یو خو زموږ سره دې دا پته ولګېده دویم دا چې که پرس که دې په دې باندې مونږ الریډي مخکې مونږ دا چل کړی وو چې ایز اپریټر مونږ استعمال کړی و د آیډنټټي हाँ। مونږ دا ویلی شو که نه چې A is B نو په دې ټایم کې به دې څه رزلټ راکوي हाँ। د ټرو رزلټ راکوي او ټرو رزلټ ولې راکوي ځکه د دې لوکیشن سیم دی. सही है। सही है। اوکې دا زمونږ سره رو قصه وه د ټپل نو دلته کې مسله مونږ مسله دا راوخړه چې مونږ ته مونږ وایو چې ټپل وس ویلیوز نه چینج کېږي خو که پرس که چېرته زه چینج کول غواړم دا به हाँ। څه قصه میسه کېږي بیا د هغې لپاره دا طریقه ده چې زه دې چل کوم سی ټپل او دا خو زموږ سره یو ټپل شو صحیح شولو. اوس دویمه که نه چې زما सही। سره یو نیو نیو ډیټا او د هغې ټایپ شو لیست او زه بولې کوم لیست او په لیست کې به دننه دا سی به پکې ور پاس کوم داسې چل به وکړي په دې ټایم کې به زموږ سره د دې ټپل نه به څه جوړ شي په دې ټایم کې په دې ټایم کې به د دې ټپل نه جوړ شي लिस्ट। لیست پته جوړ شي دا سیم ټو سیم هغه ټایپ کاسټینګ والا ایشو ده چې کوم ټایپ کاسټینګ چې کوم सही। موږ د یو ټایپ نه بل ټایپ ته چینج کوو हाँ। اوس ما دا چینج کوو نو زه داسې چل کولی شم ओके। که نه چې نیو ډاټ اپینډ اورنج او پرنټ کا نیو ډیټا نو اوس په څه راکوي زموږ سره به په دې کې اورنج سټور شو که نه چې اورنج پکې और راغلو बिल्कुल اوس हाँ। زه دا کولی شم چې سی از equal to
tuple and new data and print C. خیال شته موږ څه بالکل. وکړو ګوره موږ داسې لګو چې یو ټپل مو واخیستلو اگزیکټل ټپل مو واخیستو ویم کار مې وکړلو چې هغه ټپل مې کنورټ کړو لیست ته by using list method دا لیست فنکشن دی یو تیار بلټ ان فنکشن دی څنګه چې زموږ سره انټ فنکشن دی صحیح. str فنکشن دی چې هغه کنورټ کوي د انټیجر ته کنورټ کوي سټرینګ ته کنورټ کوي دا خنتي سټرینګ تم کنورژن کوي دا سټرینګ لیست سوري صحیح. ته کنورژن کوي لیست ته کنورټ شو دا غنه بار په دې کې مې اپند وکړلو او بیا مې اقا سیم ټو سیم اقا زوړ ویریبل بیا راوغستو او په هغه زوړ ویریبل کې مې بیا د څه شي اساین کړلو اقا لیست خو اقا لیست مې کنورټ کو ټپل ته نو اقا سیم ټو سیم ماته په بار باندې ټپل لالو خو کوم ټپل لالو چینج ټپل لالو چې دغه بوس آی ډی به بالکل. چینج وي او هغه به چینج شي وي اه. مونږ د دې په ځای باندې مونږ ټپل صحیح. چینج کولای شو صحیح. دینه بعد مونږ دا ګور چې مونږ په دې کې سلایسینګ کولای شو کنه شو کولای slicing 0 colon 2 اه. 0 colon 2 what the hell is that تاسو چې وشو نو په دې کې مونږ بالکل سلایسینګ کولای شو 0 نه واله 3 پورې سلایسینګ هم کولای شو بهشکه چې مونږ کولای شو خو مسله دا چې مونږ په دې کې په ټپل ویلیوز ډایرکټ نشو سٹور کولای سیم ټو سیم د لیست هغه قسم سره دغه سلایسینګ کو نو 1 کالن چې کله حساب کو لکه دلته کې مثال ورکړی دی که پرس که زولې کما 0 کالن یا زولې کما 3 کالن 3 کالن به څه مطلب دی د 3 0 3 کالم به دا مطلب وي چې زموږ سره په دې ټایم کې په دې کې څه چل دی ایپل دی بنانا دی چیری دی اورنج دی نو 0 1 2 3 دې ټایم کې څه چل کوم چې وډ 1 بولې کوم چې کله 1 کالم ولې کوم نو 1 خو شامل شو خو لاست پکې معنی دی شامل کړل نو په دې ټایم کې بل لاست څه شو اخرنه چې کوم لاست آیټم دی نو ودی کې ما پکې سویلو نه که سیم ټو سیم هغه د لیست هغه مثال دی که پرس که چې دلته کې 2 ولیکم او په دې کې ما نه دی شامل کړي زی سٹارټ پکې نه دی شامل کړم د دې سٹارټ بسې زیرو ټول نمبر. اولنې زیرو بالکل. انډیکس نمبر به زړه خبره ده صحیح. کمپلیټلی زړه خبره سیم ټو سیم په دې باندې فار لوپ چلول بالکل. شو فار ډیټا ان سی موږ دلته کې دا ویلې شو بلکې جو فی الحال د لپاره دا څه بولې کوم موږ په دې باندې سیم ټو سیم هغه فار لوپ هم چلولی شو چې فار ډیټا ان سی صحیح. څه چلو شو د څنګه سره فار لوپ راغلو سیم ټو سیم د لیست بالکل. لیست قسم چې دي ریپیټینګ ټپلز نیسټډ ټپل په یو ټپل کې دنه بل ټپل بالکل کولای شو څنګه چې په لیست کې د ټپل بالکل. لیست کولای شو په ټپل کې دنه بل ټپل کولای شو صحیح. اوکې دا زموږ سره قصه و د ټپل صحیح شو اوکې. خو زموږ سره موږ وګورو set dot py دویم چې کوم ټایپ دی نو هغه زموږ سره سیټ دی اکچولی کې هغه څه شی دی سیټ دی نو زه به صحیح. دلته کې راشم او سیټس په سیټس کې زموږ څه څه دي ښه اوکې دا سیټ موږ څنګه جوړو اوس موږ دا ګورو چې زه یم چې مای سیټ د دې ټایپ په سیټ از ایکوال ټو او په کرلی بریکټ کې 1 2 3 4 5 سیم ټو سیم پرینټ کوم مای سیټ چې چل به شي مای سیټ په ما سره پرینټ شي به python set.py 1 2 3 4 5 اوکې دا صحیح ده اوس مسله سره سیټ کې څه ډیفرنس دی په لیست کې څه ډیفرنس دی په ټپل کې څه ډیفرنس دی درې شیدونه موږ سره مخامخ راغل صحیح. او سیمپل صرف دا اه. موږ ته دا پر ښکارا شو چې لکه سیټ ته جو راشه په دې کې کرلی بریکټ دی الکه ټپل جو په دې کې راوند بریکټ دی اه. لکه لیست جو په دې کې سکوير بریکټ دی ډیفرنس سره اکچولی سکوير ډیفرنس سره بريكت. ټپل چې موږ خبرو کړ چې صحيح. هغه چینج کیږي نه هغه آرډر دی د ټپل دا یو اه. چینج دی لیست هغه صحيح. اميوټیبل دی آرډر دی انډیکس چاته سٹور دی و سیټ چې دی صحيح. سیټ کې کپرس کا زولې کما 1 2 3 4 4 4 4 and 5 5 5 پدې کې په سیټ کې څه چل کېږي په سیټ کې به زموږ سره یونیک ویلیوز راځي څه به راځي یونیک اه. ویلیوز unique values. دې مطلب دا چې د دې یو آیټم سره هغه په انډیکس باندې نه دی سٹور
پرس کدی آیټم په انډیکس باندې سٹور وین صحیح. د دې یو آیټم موږ ته راغلی دا په انډیکس اه. نمبر باندې سٹور کړو پرس کا پرنٹ کما 0 نمبر انډیکس دی مال راکی کړه ما راګای बिल्कुल हाँ. نه راګای نه سیټ ऑब्जेक्ट از ناٹ ا इधर. سبسکرپټیبل دا زموږ څخه خبره سیټ وا सही. سیټ ان ordered دی او ان हाँ. so the unchangeable set items are unchangeable meaning that we cannot change the items after the set has been created duplicates not allowed मतलब पड़ी कि हमेशा ना पारा यूनिक वैल्यूज भाई पड़ी दा हम हेट्रोजीनियस थे पड़ी के पयोटे मान मुंगा मल्टीपल वैल्यूज स्टोर को वाला शुदा जंग ससरे सेट टेक शो जंग सदा के शो का पर इसका मुंगा एक्सेस सेट आइटम्स उगुरो नो जंग सर दा चल की गई जिदा कोई फॉर लूप चले वाले दे प्रिंट बनाना इन दिस सेट ओके ना دي ما تنخرج دي سوي حساب كتابي خام وإذا دي خپل methods موجود دي دې زموږ سره اوس په دې کې خپل methods موجود دي یو پیر دلته کې په دې کې set پکې کړی دی list tuple and dictionary اوکې set جدا دی صحیح ده sets دي the set data type set is one of the four built-in data types dictionary बिल्कुल सही रहा خدا زنګ سره definitions دي چې لکه د زنګ سره د زنګ سره unordered دی unindexed دی او mutable دی مطلب دا دی د کی س ordered نشته دی خو شاته index زوم نشته دی خو لازم خبر ده چې دا چینج کیږي mutable دی ټپل immutable هغه نه چینج کیدو set چینج کیدی شي list چینج کیدی شي خو لیست چې دی هغه ordered دی او ټپل هم ordered دی او set unordered دی او unindexed دی دا زموږ سره داسې یو دا زموږ دلته کې ولیکو یو نظر ښه نو پرې دلته کې ورته ولیکو دا لږ ډیفینیشن موږ په کار ده چې موږ چیک کړو ځکه زموږ سره موږ دا خبره وکړه اول جو لیکم لیست زموږ سره لیست زموږ سره دی میوټیبل دویم زموږ سره دی چې هغه څه شی دی ordered دی دریم سره دی انډیکس کې د دې آیټم سٹور کیږي دا زموږ څه شی دی دا زموږ سره دی list oops I think چې زموږ سره 10 minutes پاتې شول د هغه لپاره دا زموږ سره وو لیست و صحیح ده موږ بیا دې نه بعد وګورو ټپل چې کله موږ وکتلو په ټپل کې څه دي ټپل زموږ څه شی دی immutable immutable ने ordered هم دی او index هم دی دا زموږ سره یو دا indexed شوله صحیح شولو हमने بیا زموږ سره بل څه شی دی set څه شی دی اول خبره immutable mutable دا بالکل چینج کیږي mutable دی unordered دی हाँ or unordered ने unindexed دی unindexed ने indexed دا د actual د دې ډیفرنس دا دی چې دا لیست میوټیبل دی ټپل د صحیح استعمالېږي اوس موږ دا ګورو چې موږ لیست څنګه به استعمالولو لیست موږ داسې استعمالو چې دې کې موږ همیشه لپاره سکویر بریکټ لګو 1 2 3 4 5 हाँ دې کې موږ په دې کې موږ څه کوو په دې کې دا زموږ څه شو مثال شو صحیح ده बिल्कुल سیم ټو سیم کې دا وګورو صحیح چې دا په ټپل کې څنګه لیکو نو په ټپل کې آسان طریقه ده دلته کې صرف دا بریکټ राउंड لګو ब्रैकेट की بالکل دا زموږ سره ټپل دی او که موږ وګورو صحیح سیټ زموږ سره څنګه حسابېږي स्क्वायर ब्रैकेट की کرلی بریکټ کې زموږ سره په کرلی بریکټ کې یوز کېږي हाँ कर लो ټیک شولو نو دا زموږ سره دا حساب کتاب شو خو دا اوس دا سیټ هم چینج کېدی شي لسټ هم چینج کېدی شي خو ټپل نشي چینج کېدی سیټ یونیک دی لسټ ټپل یونیک نه دی لسټ هم یونیک نه دی یعنی مطلب دا دی چې په دې کې مونږ وایو چې دی ان انډیکس دی ان ordered دی دا مونږ دا خبره کوو چې دا یونیکنس په دې کې د ایکچوال کې دې کې مونږ دا خبره لازمه کوو چې دا یونیک ویډیوز په دې کې راځي په دې کې مونږ دا خبره وکړو چې دا یونیک بلکې مونږ دا چې نو ډوپلیکیټ
नो डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट, ओके। अब पड़ेगी नमूंसर डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, बिल्कुल डुप्लीकेट दिखते अब पड़ेगी हम डुप्लीकेट स्टे तजमसर दी एक्चुअल डिफरेंस रागले सही। दीज़ पूरी खुश इशू निश्तरे न क्लियर दे। क्लियर देगा। हाँ बिल्कुल मुंगवाई हाँ। चीपर्स के मुंगवाई दा सेट मुंगवाई सेट सरे सेट म्यूटेबल चेंज की लिश अनऑर्डर डूम दे अनइंडेक्स दे नो डुप्लीकेट वैल्यूज बड़ी कि नो डुप्लीकेट वैल्यूज के मुंगे दलते कि मुंगा सही। चिको मुंगवाई ची पाइथन पाइथन स्पेस सेट डॉट पी वाई पाइथन पी वाई। ओप्स गलत तरह गले हाँ गलत तरह गले टर्मिनल न्यू टर्मिनल बल्कि ते वजूम क्लोज क्यों नहीं रीजनेबल चलो दस सौ को ओके रखा अजीगी पाइथन पाइथन सेट डॉट पी वाई सेट डॉट पी वाई सेम टू सेम वाला का मिसाल ला कुछ लगा मा फाइव फाइव पक्सों लिखला फोर फोर पक्सों लिखला लो खुला का मुंग तैसे वो कर दो मुंग तैसे लिखिए आगा यूनिक वैल्यूज देना ख़त्म कर यूनिक वैल्यूज दे भी रख लेना। अकबल मेथड्स मौजूद दी सही। आई थिंक कि दे मेथड नन्नो को सबब को कल टाइम ही जो नन में वो कना भी वैसे बाको। दी मीटिंग की तकरीबन टोटल 5 मिनट्स लेफ्ट टोटल 5 मिनट्स थी द सेट سبب السيت او الديكشنري بقول لك بالديتيلز بيوكو اقول لك بلا ديفرنس بين داخل سرچ خود دین مخ کې زو دستر کوم چې لکوټي ټاسک جنریشن کول غواړي چې لکه مونږ سره چې کوم لوجیک بلډینګ دی اکچولی زموږ سره هغه کریټ شي صحیح ده you are not allowed to write the code, just give me the problems, just give me 3 problems and I will do it. The task requisites are data types. Okay, the Mausara said integer, boolean, integer, boolean, string, null. Okay, बल्ले uh, list, methods of list. Okay, uh, tuple and how to change values. Okay. دينا بعد زنقة في الحل بعد زنقة سد دا قسم يسوي شو ولا زنقة ده type casting. um, keep in mind the above list and do not go ahead from the tuple. I want to solve the problem. خلاص دې موږ داسې یو دغه بر الله کې یو څو پرابلمس به راکړي هغه موږ له پکار ده چې هغه هغې باندې لږ ټیکار وکړو چې هغه سبا ته سالف کړو هغه صحیح ده نو کده موږ له
مونږ راکړو صحیح ده. ښه زمونږ سره اولنی چې دی که نه، زه به فی الحال لپاره پرابلم سالوینګ ډیر زیات ضروری دی. پرابلم سالوینګ یې مطلب دا په دې باندې زموږ سره زموږ چې کوم سوچ دی نو هغه موږ سره موږ به یو پرابلم څنګه سالو کوو نو هغه ډېر زیات لازم دی. دلته لیکلی create a variable to store your name your whether you are a student boolean your nickname null. Create a list that store all above values. Do the following operations on the list. Add one more item, your favorite number. Remove the nickname value. Find how many items are currently in the list. To marks analyzer. Practice list method styles. Create a list of integers representing marks of the five subjects. Add one more subject mark. Remove the lowest mark. Manually choose which one. Convert one integer. Okay. Okay, that's it. Python 3 tuple basic ټیک ده. دا درې پرابلم تاسو سره در کومه په دې کې کم از کم دوه سوال کول پکار دي. موږ سره یو دا ټاسک شو.